د افغانستان دا خلک نن راغلي دي که نه دا 45 سال مخکې راغلي دي کم سے کم د ضیاءالحق وخت کې خو راغلي دي که نو دا خو پاکستان په زور راوستی دي دوی خو راتله نه دوی خو په خپل افغانستان کې دوی ورته راځي د څه دپاره راځي چې په افغانستان حمله وکړي افغانستان لوټي لوټي کړي دې دپاره یې راوستي که افغانان یې راوسته وایي تاسو مهاجر یې څنګه مهاجر یې لیډران یې والا جوړ کړه دا فلانکې لیډر فلانکې لیډر فلانکې ایله بنګلې ورکړي هغه سړی چې زمانه زیات خوار و هغه د شلو بنګلو مالک شو هغه سره شل ګاډي شو هغه د چې کوم دی نو کیمپونه ورکړه هغه سره چې کوم دی نو افغانان ورکړه هغه دلته خپل ګاډ ګرځاو دلته عام پاکستانیان به یېرېدل او هغې سره هر څه هغه وخت خو چا هم څه غږ نه کوو چې مونږ وی دا ظلم دی خلکو یې نشنلی نسې لګیا دي دا خو د پاکستان د پالیسي ساز او د امریکې خپل مطلب و چې دوی راغوسته نو نن چې وباسي نو موږ ته چې دا د عزت خلک دی دا د احترام خلک دی او دوی تاسو سره بد نه دي کړي ټیک ته چې ته یې ملک ته ځي د دې دپاره به یو طریقه کار او دا خبره چې زه مهاجر وباسم دا ډېره غلطه خبره ده په کار چې دی دا ووایي چې غیر قانوني خلک به وباسم نو غیر قانوني خلک که د امریکې دي هم به وباسي که د برطانیې دي هم به وباسي نو دا بلوچستان والم چې کوم دی نو پاس کړی دی هغې پې پوه شوي هم نه دي ځکه ما ستاسو په وساطت هم ورته یم چې بلوچستان والا دی دا وګوري چې هغوی د خپل صوبې خود مختاره دپاره څومره قربانۍ ورکوي او دا بل یې پاس کړی ټول اختیار مرکز له ورکړی دې ته اړ وګوري نه چې دا یې څه چل کړی دی لهذا مونږ خپل فرض ادا کوو خپل حق ادا کوو مونږ دوی ته وایو چې دا ډېر غټ قدم دی دا قدم په هېڅ قیمت مونږ نه دا لیټر دی دا لیټر چې کوم دی په دې کې لیکلي چې دا ایمیجیټ مطلب لکه تاسو دا دغه کوي او په دې کې چې کوم دی کنفیډنشل دی دا به چاته ښیم نه او زر تر زره بیا چې کوم دی نو دا کوئ خو خامخا چې اسمبلی ته رالو نو ښکاره شو مطلب چې هغه بیا ټولې خبرې مطلب میدان ته رالې او دې ماله مطلب چې لکه د نشې ګولۍ راکوي چې بس دوی بیا داسې منظور کړي مونږ داسې آیین نه منو چې کوم صوبې خود مختاره په زه دی مونږ چې کوم دی نو داسې پارلیمنټ نه منو چې هغه د پښتنو حق خوري او زما د قبایلو حق یې وخوړو دی مونږ سره منلي وو 3% چې کوم دی په ان اف سی واډ کې ان اف سی واډ نه کېږي نو دی به 3% کم ځینه دا وخت موږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر میا افتخار حسین صاحب موجود دی دې سره به خبرې اترې کوو چې په صوبه کې څه روان دي او څه کارونه کېږي میا صاحب ټول نه پهله خو مهرباني تاسو ټایم راکولو دا راته ووایه سر دا نوی بل چې کوم پیش شوی دی دا ماین اینڈ میلنډ والا دې حوالې سره خو تاسو ډېرې خبرې وکړې خو آیا سپیسیفک یو چیز چې کوم دلته کې جوړېږي د حکومتونه تیاری داسې ده چې دا کمره کې نه دی جوړه دې باندې 11 میټینګونه شوي دي اس آی اف ایم مطلب چې لکه سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن مطلب چې د هغې دپاره چې کوم دی میټینګونه کړي دي او په هغې میټینګ کې دا په 11 دغه کې دا اجلاس کې دا خبره شوه دی بیا د منرلز چې کوم خپل ډیویژن دی هغې ډیویژن ته وایي چې تاسو صوبې ته خط ولېږئ دا ختم چې کوم دی نو دی تیار کړی او د دې خط په ذریعه باندې یې ته ویلي چې تاسو موږ ته دې ایکټ کې دا سهولتونه راکوئ آییني چې دا اختیار موږ ته ټرانسفر شي په دې کې چې کوم ریلیونټ ډپارټمنټونو په صوبه کې دی د هغې نه تپوس وکړو هغې په دې کې د خپل دغه عقل مطابق یو والا 73 مطلب چې امینډمنټس ورکړي دي او بل والا غالبا چې 34 دي که 35 ورکړي دي دی ورته دا به پکې راولو یو ته هم نه دي کتلي چې کوم شی والا یې رالیږلی و هغه مطلب چې دغه کړی دی د دې مطلب دا چې دا په سوچه سمجه منصوبه کې خو دا خبره ورته کړې ده په دې لیټر کې چونکې ستا دغه به یې ګوري مطلب په تا سره دغه شته دی کیمرا دا لیټر دی دا لیټر چې کوم دی په دې کې لیکلي چې دا ایمیجیټ مطلب لکه تاسو دا دغه کوي او په دې کې چې کوم دی کنفیډنشل دی دا به چاته ښیم نه او زر تر زره بیا چې کوم دی نو دا کوئ خو خامخا چې اسمبلی ته رالو نو ښکاره شو مطلب چې هغه بیا ټولې خبرې مطلب میدان ته رالې اوس که فرض کا دلته د یو ایکټ آلریډي د 2017 موجود دی او هغه کار کوي نو که څه کمې وي نو خو صوبه به کینې کې به فرق راولي کې به کمې بیشي وکړي اوس چې ته د 18 ترمیم نه پس چې د اختیار ټول صوبو سره دی او ته د دې نه د اختیار یو مرکز ته وړې او د هغې دپاره څه استعمالې مرکز حکومت چې کوم دی ایگزیکټیو پاور باندې چې کوم دی نو یو کونسل جوړ کړی دی او د هغې کونسل په ذریعه باندې چې کوم دی نو دی لګیا دي
هغه مطلب ورو اختیارات را جمع کوي نو دا بلوچستان والم چې کوم دی نو پاس کړی دی هغه پې پوه شوي هم نه دي ځکه ما ستاسو په وساطت هم ورته وایم چې بلوچستان والا دی دا وګوري چې هغوی د خپل صوبې خود مختاریه دپاره څومره قربانۍ ورکوي او دا بل یې پاس کړی ټول اختیار مرکز له ورکړی دې ته وګوري نه چې دا څه چل کړی دی لہذا مونږ خپل فرض ادا کوو خپل حق ادا کوو مونږ دوی ته وایو چې دا ډېر غټ قدم دی دا قدم په هېڅ قیمت مونږ نه پرېږدو او دا صوبې خود مختاري مونږ ډېر په غټ قیمت اخیستې ده او سیوا د دې چې ته ما نه وړې دا نه چې د دې نه مخکې تا په غیر عیني او غیر قانوني طریقې زما د صوبې کوم حقوق خوړلي دي هغه به ما سره حساب کې دا اوس خو تا عین جوړی ما نه بیا وړې تا د عین نه مخکې کوم ما باندې مطلب چې سر پکړی دی هغه وخت ما نه وړی دی نو زه خو د مطلب چې اوس مجبور یم چې دی ما په عین هم نه پرېږدي ما خو پوره من جدوجهد کو ما خو 73 کنسټیټیوشن ولی خان په مشرۍ کې جوړ شو بوټو صاحب او د ولی خان بیا په 73 کنسټیټیوشن نه پس چې کوم دی نو اسفندیار خان او زرداری صاحب او ټولو سیاسي پارټو په شریکه 18 ترمیم وکړو نو موږ خو ډېر صبر ازما جدوجهد وکړو چې په دې ملک کې دننه موږ صوبایي خود مختاري او قومي حقوق واخلو او داسې یو سانحه پېښه نه شي چې کوم مشرقي پاکستان زموږ نه جدا شو خو موږ هغې د حق ورنه کړو دا موږ ونه وي لہذا په دې وخت باندې دا خبره چې دا موږ کومه کوو دا د ملک د بقا دپاره دا 18 ترمیم او صوبایي خود مختاري او پاکستان دا لازم او ملزوم دی که څوک 18 ترمیم چیړي صوبایي خود مختاري هړپ کوي دا پاکستان بقا ته خطره ده لہذا مونږ د دې دپاره ولاړ یو او مونږ د آئین او د قانون او د پارلیمنت او د صوبایي خود مختارۍ جنګ کوو که دا څوک را سره نه مني او د پارلیمنت چې هغه صرف ربړ سټمپ دی او هغه پارلیمنت چې هغه صرف د سټیبلیشمنټ ته ناست دی او د سټیبلیشمنټ خبرې چې کوم دی نو هغه انډورس کوي د دې مطلب چې زما جمهوریت هم یرغمال دی زما جمهوریت هم غلام دی نو زه خو به اوس دا جنګ کوم چې د سټیبلیشمنټ په مینت باندې چې کوم جمهوریت چلیږي اول خدا بدلول غواړي دا جمهوریت دی به ما نه د دې جمهوریت په نوم حقوق وړي دی به زما حقوق غصب کوي لہذا دا ډېر غټ جنګ دی چې دی دا نقطه کېښه د قوم اعتماد په دی ختم شو قوم په دې خبره پوه شو چې دی په هېڅ قیمت موږ نه پرېږدي په دهشتګردۍ کې وجلو موږ د دهشتګردۍ خلاف جنګ کولو وسایل یې زموږ نه وړه وزیرستان لوټ شو باجوړ لوټ شو زما چې کوم دی نو تیرا لوټ شو زما چې کوم دی قبایل او دا پښتون بیلټ لوټ شو زما سوات لوټ شو غرض دا زما ټوله پښتونخوا لوټ شوه خو زه خو په جنګ اخته وم زه خو چې کوم دی دهشتګردۍ په خاتمه کې اخته وم او مقابله مې کړې او پوره مې کړې ده نن چې کوم دی چې دهشتګردۍ په زور باندې دی زما نه هغه ټول سامان یو نړلی شو هغه معدنیات نن یې د عین په لار ما نه وړي او دی ما له مطلب چې لکه د نشې ګولی راکوي چې بس دی بیا داسې منظور کړي مونږ داسې عین نه منو چې کوم صوبایي خود مختارۍ په ضد دی مونږ چې کوم دی نو داسې پارلیمنټ نه منو چې هغه د پښتنو حق خوري او زما د قبایلو حق یې وخوړو دی مونږ سره منلي 3% چې کوم دی په NFC واډ کې NFC واډ نه کېږي نو دی به 3% کوم ځای نه راځي وزیر اعلی صاحب خو وایي چې ما صوبې مالداره کړه صوبه مې مالداره کړه او یو روپۍ قرض ما د بهر نه دی اخیستی او ما صوبه چې کوم دی مالداره کړه که دې خوا مونږ وګورو نو افغانیان چې کوم دی هغې له 10 تاریخ ورکړی شوی د پرون نه هغې هم لګیا دي کړي وړي نو آیا دا د هغې نه مخه اړولو دپاره دا شیز راوتی دی که نه دې ته تاسو کم نظر سره ګورئ دا خبره ډېره غټه ده د دغې په د ملک چې کوم حالات دي د دی نه دا فایده اخلي دهشتګردي ده حالات خراب دي دی وایي په دې کې ایکټ به پاس شي دی به خبر نه شي دا ایکټ د ټول نه غټ دی دا خو ما نه بس په کاغذ په قلم ارڅوړي په جنګ کې چې رانوړي خو زه بیا خو چېرته بریک کوم چېرته به زه جنګ کوم چېرته به دی کوي د کاغذ په مطلب چې د اکثریت په نوم یې ما نه یوسي بیا به چا پسې ګرځي چې دا څه چل غټه خبره دا چې دی دا ایکټ دلته منظورۍ زما نه صوبه وړي زما دولت وړي پاتې شو د افغانستان دا خبره تاسو که دا ډېر خلک کوي دا خو ما په دې دوران کې چونکې مسله د ایکټ ده د افغانستان دا خلک نن راغلي دي که نه دا 45 سال مخکې راغلي دي کم سے کم د ضیاءالحق وخت کې خو راغلي دي که نو دا خو پاکستان په زور راوستی دي دی خو راتله نه دی خو په خپل افغانستان کې دوی ورته راځي د څه دپاره راځي چې په افغانستان حمله وکړي افغانستان لوټي لوټي کوي دې دپاره یې راوستي که افغانان یې راوسته وایي تاسو مهاجر یې څنګه مهاجر یې لیډران یې والا جوړ کړه دا فلانکې لیډر فلانکې لیډر فلانکې ایله بنګلې ورکړي
هغه سړی چې زمانه زیات خوارو هغه د 10 بنګلو مالک شو، هغه سره شل ګاډي شو، هغه چې کم دینو کیمپونه ورک، هغه سره چې کم دینو افغانان ورک، هغه دلته خپل ګاډ ګرځاو، دلته عام پاکستانیان به یریدل او هغه سره ارسو. هغه وخت خو چا هم څه غږ نه کو چې مونږ وی دا ظلم دی، خلکو یې نشنلین هسې لګیا دي. نن پاکستان ته چې ضرورتونه راوستې، نن چې پاکستان ته دا ضرورت دی چې وباسي، دا پالیسي د پاکستان ټیک نه ده. دا پکار دی چې تا د سر نه چې کوم دی دا پالیسي ټیک کړی وي. تا د راوسته په افغانستان د ټیکونو که افغانستان د ځان له دشمن کو ولې افغانستان پوه شه دا خلک پوه شه. ډاکټر نجیب پې تا وویلو ما توره وکړه، مطلب چې دغه حفیظ الامین پې تا وویلو تا توره وکړه، مطلب چې ببرک کارمل پې تا وویلو تا توره وکړه. هغه ډاکټر نجیب چې هغه د دنیا هغه لیډر چې هغه وی چې بای زه تاله حکومت در کوم امن راولئ، جنې وایکاډ یې وکړو، هغه خپله مشري ورکوله. څوک داسې شته چې ورکي؟ هغه وخت هم چې کوم دی نو پاکستان که دا کار کړی نن به افغانستان کې منو، دلته به منو. خو د ایجنډې سر خو معلومو چې د امریکې دپاره به دا جنګ جاري وي، د امریکې دپاره جنګ جاري وي. دا چې کوم دی افغانستان نه چې خل راغلي وو دا د چا په خوښه راغلي، تاسو اندازه ولګوئ. دا د مطلب چې مطلب امریکې غوښتل هغه یې وله دلته کیمپونه هم جوړول، پیسې هم ورکولې، ازادي هم ورکول، هر څه ورکول، کاروبار هم کولو. اوس مونږ وایو چې افغانان ته په کار دا چې تاسو په خپل مطلب پوره کو، مونږ خو دوی ته وی خو زموږ یې نه منل. دا خو د پاکستان د پالیسي ساز او د امریکې خپل مطلب و چې دوی راغوسته. نو نن چې وباسي نو موږ ته وایو چې دا د عزت خلک دی، دا د احترام خلک دی او دوی تاسو سره بد نه دي کړي. ټیک ته چې ته کمل ته ځي د دې دپاره به یو طریقه کاري، د مهاجرو خپل رولز ریګولیشن دي، د هغې خپله طریقه ده او لیګل خلک هبه نه چیړي. کم سړي سره چې لیګل کاغذات دي کاغذ او دا خبره چې زه مهاجر وباسم دا ډېره غلطه خبره ده. په کار چې دی دا ووایي چې غیر قانوني خلک به وباسم. نو غیر قانوني خلک که د امریکې دي هم به وباسي، که د برطانیې دي هم به وباسي، او که د بل ملک او که د بل ملک. خو چې دی کله د افغانستان یاد کړي د دې مطلب چې دا د افغانستان حکومت مجبوری چې ما راوستې او امریکې راوستې زما ومنه کني نو تا تنګوم. نو دا د دې تنګولو دپاره کې دی د پالیسۍ دپاره استعمالوي. دا غلطه پالیسي ده. دا پالیسي مونږ د افغانستان سره په دې وخت کې جنګ نه دی پکار، امن پکار دی او امن په مذاکراتو راځي او مذاکرات دې ورسره وکړي، مسلې دې حل کړي او مذاکرات د بین الاقوامي اصولو مطابق وکړي، په سفارتي تعلقاتو سفارت باندې دې وکړي چې دا مسله یو ځل لپاره حل شي، چې دا خبرې نه راځي. دا بلیک میلینګ خلک نه کوي چې نن یې ساتم نن یې در پرېږدم، نن یې ساتم نن یې در، دا بلیک میلینګ دی. او بیا د چې کوم دی نو زه د تورخم لار بندوم. ولې بند دی؟ ته چې کوم دی نو د هندوستان سره مطلب چې ته خپل کاروبار کې خیر دی، تا چې وي زما غټ دشمن هندوستان دی، هلته کاروبار کېږي. او چې دلته زموږ افغانان خپل خلک دي او ټول عمر مو یو بل سره کاروبار کړی، دا دروازه بندی. ولې؟ مطلب زما یوه دروازه خو نه، غټې 12 دروازې دي. مطلب دا ټول کجور واډې نه والې تر مطلب زمونږ چمن پورې دا ټولې ته بندې، کاروبار بندې. نو زه دهشتګردۍ م والم، اوس را باندې دا ایکټ راولې په دې مې بیل تباه کې، زما کاروبار بیل ختمې. اخر به ته ووایه ویل څه غواړې؟ په ژوند هم وژنئ. نو بیا چې په ژوند هم وژنئ نو مونږ هم فیصله کړې ده چې مونږ په یو ځان له نه مطلب مرګ ته غاړه نه ږدو، مونږ ټول قوم په شریکه میدان ته وځو، ټول قوم مزاحمت کوو، یا به د خپل حق وګټو یا به ټول قوم ختم شي. د دې نه بغیر بله لار بیا نشته. په سېنات کې ستاسو مشران هم موجود دي او په صوبایي اسمبلی کې هم موجود دي، آیا هغوی به په دې بل باندې څه خبرې کوي؟ داسې ده چې خبرې خو واضحه دي، خو هغوی خو پارلیمنټ کې چې مونږ کوم تعداد راکړی دی نو هغې کې به مونږ څه وایو؟ مطلب زما په دې اسمبلی کې 2 دي، نو زه به په 2 کسانو څه چل کوم؟ ولی خان به وي چې ته ما له غولیل راکړې او په ما د ازمریخ کار کوې. اوس خو غولیل هم نشته دلته چې کوم دی، بل سړي سره 85 دي 85 او ما سره 2 دي، نو 2 په 85 وخم. او پښتانه خو زورور قوم دی، اوډ به چې کوم دی نو مطلب معشوقې له ورکوم دا شکن دي او حق به راله نشنلیان ګټي. نو خو بس بدقسمته قوم یو که نه، که د عقل د دې کار کول خو هېڅ بنو. لہذا زما تعداد کم دی د پارلیمنټ، خو د خپل تعداد مطابق به خپل تعداد نه به غټ جنګ کوم. ایمل ولی خان تاسو سینټ کې لیدلی دی، زما ټول سینټ یو خوا او هغه بل خوا،
په نره جنګ کوي. زما دلته چې کوم دی نو نثار باز دی، په رښتیا خدای باز پیدا کړی دی، او دلته چې کوم دی نو عثمان دی. وګورئ چې څنګه جنګ کوي. لږ یو خو د هغې 15 اتیاو نه زیات ښه جنګ کوي، او دغه رنګ په سینټ کې هم ټول خاموش دی، ښه جنګ کوي، او په قومي اسمبلی کې خو د خدای فضل دی. هلته خو یونه نو بس خبره ختمه ده. خو دا خبره خو دی ارادتن کوله چې موږ وباسي. ولی خان به وي چې په ما د الیکشن بیل زه د پارلیمنټ نه وښکم، خو ما د عوامو د سیاست نه نشي وښکی. نن به ورته پته ولګي چې زه په پارلیمنټ کې نیم، خو زه په عوامو کې یم. زه ستا دا هیراپیري نه منم، دا د قوم دشمني زه ستا په هېڅ قیمت نشم برداشت کولی.